الله رسول فرمایي چې لعنت دي پر هغه چا چې هغه خپل پلار ته شکنځا کوي. صحابه ویل یا رسول الله یو سړی خپل پلار ته شکنځا کوي؟ ولو د بل پلار ته شکنځا وکړي نو په بدله کې بیا ستا و پلار ته شکنځا کیږي. د چا مور وشکنځي په بدله کې ستا مور چې د هغه شکنځل کیږي نو ګویا دا خپله مور تا په خپله وشکنځل. او بیا د الله رسول فرمایي تاسو اوس ګوره خاص کر د حضرت علي کرم الله وجهه مبارک فرمایي که چا و علي ته شکنځا وکړه رضی الله تعالی عنه هغه داسې دی لکه ماته چې شکنځا وکړي. اوس که یو سړی راولاړېږي او حضرت علي کرم الله وجهه مبارک ته شکنځا کوي نو د دې سر پرې کول پکار دي، ضروري ده، لازمي ده، بالکل لازمي خبره ده سر پرې کوي. حکومت پر ولاړېږي چې د ده به سر پرې کوي. او که چا و ابوبکر صدیق ته شکنځا وکړه بیا څه چم کوو؟ که چا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شکنځا وکړه، چا و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته شکنځا وکړه بیا به څه چم کوو؟ نو که په حضرت علي کرم الله وجهه توهین کول، ګستاخي کول، بېادبي کول، شکنځا کول د سر د کاټېدو خبره ده، نو دلته د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما هم دغه حق دی که چا بد ورته ویل حکومت باید چې دغه سر وپرېږدي. اوس که دغه بیل نه وی پاس سوی، اوس ډېر دا رقم پېښ سوي دي چا وایي صحابي ته شکنځا کړې ده ورور هغه راولاړ سوی سړی یې وژلی دی. اوس که دغه بیل پیش سولو، اوس عدالت پوهېږي، کار یې پوهېږي، الحمدلله موږ مسلمانان یو. که څه موږ ګناهګاره یو، د ګناهګارۍ خو دا معنا نه ده چې زه به صحابو ته بد وایم، العیاذ بالله. د ګناهګارۍ خو دا معنا نه ده چې زه د پیغمبر علیه السلام کورنۍ ته چې اهل بیت یې دا رقم ازواج مطهرات زه به هغه ته بد وایم، دا نشي کېدلی. یو ګناهګاره ولیکن په دې وطن کې دغه بیل پیش کوي، دا یې پاس کوي، دغه علما به الله پر دا یوه خبره باندې وبخښي. هغه د بریلویانو علما دي، هغه د سلفیانو علما دي، هغه د دیوبندیان دي، هر څوک چې دي چې د دې بیل یې څه کړی دي، حمایت کړی دي، منډه ترنډې کړې ده، الله رب العزت په احسان ورسره وکړي، الله بیا مغفرت وفرمایي.